چې یو کس دی هغه سوچ و بیچار کې چې رمضان به څنګه تیریږي او تا وله راشن ولېږلو هغه خوشحاله شو. تاسو په خپل زړه باندې لاس کېدی چې بنده خوشحاله شو، زمونږ خالق و مالک به خوشحالیږي که نه خوشحالیږي؟ او تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې رب د بنده په خوشحالۍ څومره خوشحالیږي. یو روایت کې راځي داود علیہ السلام ته رب ذوالجلال فرمایل چې اے داود علیہ السلام زما بندگانو ته ووایه، دا جمله د اورېدو قابله ده چې زما بندگانو ته ووایه چې که چېرې تاسو ته پته ولګېده چې تاسو سره خپل رب څومره مینه کوي، تاسو به په هر یو جوړ کې ټوکړې ټوکړې شئ د ډېر خوشحالۍ نه. بدن کې 360 جوړونه دي. داود علیہ السلام طرف فرمایي چې د ما بندگانو ته ووایه چې که تاسو ته پته ولګېده چې رب تاسو سره څومره مینه محبت ساتي، تاسو به بدن به په 360 جوړونو کې ټوکړې ټوکړې شي د زیاتې خوشحالۍ د وجې نه. نو چې رب د بنده سره دومره مینه محبت کوي او د دغې بنده د محبت د وجې نه چې تا هغه په خوله باندې خوشحالي راوسته او خندا راوسته، د هغه په کور کې د مال زکات او صدقات د وجې نه د هغه ښځه خوشحاله، بچي خوشحاله، دی خوشحاله، دغه ټوله فیملی تا خوشحاله کړه. نو رب چې د دې بنده سره دومره مینه محبت ساتي، د هغه په خوشحالۍ باندې به رب العالمین بیا د تا سره څومره محبت ساتي. د دې د وجې نه زکات یوازې د ثواب نوم نه دی او زکات یوازې صرف د عبادت نوم نه دی چې دا عبادت دی. زکات په خپل ضمن کې د لسدولو سه عبادتونو مجموعه ده. د دې د وجې نه حاضرینو ما مقصد په دغې ټوله زورنه باندې او په دغې ټولو خبرو باندې زما مقصد دا دی چې د هر چا وس کېږي او د خپل وس مطابق آغاز به د خپلوانو نه کوئ، بیا به په پردو باندې خیال ساتئ. که چېرې مونږ خپل وس مطابق د خپلو وانو د نږدې خلکو د هغوی د نغري، د هغوی د کچن او د هغوی د روژه ماتي او د پښمني د خپل وس مطابق، دا نه چې بس خلک د زرګونو خلکو له د غونډې میاشتې راشن ورکړي، نه چې چا د څومره وس وي. رب ذوالجلال دغې بندګانو لکه څنګه تېره جمعه باندې ما عرض کړی و چې پردو په اعمالو کې، د پردو په نیک اعمالو کې که خپل عمل تلاش کول غواړې چې د پردي خلکو په سجده کې ماته اجر وي، د پردو خلکو په تلاوت کې ماته اجر وي، د پردو خلکو په تراو کې ماته اجر وي، د پردو خلکو په ذکر اسکار کې ماته اجر وي، هغوی له ریلیف ورکوي، هغوی له څه نه څه صدقات وله ورکوي، هغوی سجدې به هغوی لګوي، اجر به تا ته میلاویږي، تلاوتونه به هغوی کوي، اجر به تا ته میلاویږي.